سیرت کې دی وایي یو قیدینو کې یو قیدي د الله نبي ته راغلی و نو د هغه پلار چې و دا ډېر خفه و د هغه د پلار نوم عمیر ابن وهب نو دی وایي یو ورځ سار راووته او حرم کې حرم ته راغی چې راغی ډېر زیات خفه دی چې ویې کتل د دې حاتم په خوا کې یو بل مشرک ناست دی صفوان ابن امیه دم ډېر ضرري و نو دا عمیر ابن وهب د ده خواله راغی نو ده ته یې ویلې چې صبح بخیر سبا دې په خیر تیر شو دا د مشرکینو هغه سلام و نو هغه ورته ویل چې یو په خیر نو دواړه کېناستل او دا خبرې شروع کړې چې بدر کې زمونږ دا مشران ډېر بېځای قتل شو او بیره لکوي ته مو ورتول او دې مسلمانانو موږ سره ډېر ظلم زیاتی و دا تذکیرې کولې نو په دې تذکیرو کې د دې عمیر ابن وهب د خولې نه یوه خبره ووته وایي کاش کې چې زما د دې اهل عیال څوک تربیت کوونکي وي او زما د دې قرضونو څوک ذمهوار وي دا قرض را باید نه وي نو ما به د محمد صلی الله علیه وسلم قتل کړی وي ځکه زوی مې د هغه په قید کې دی په دې بانه باندې به ورغلی وي او ایسته به مې بس قتل کړی وي که زه مړ شوی وي خو پروا نه وه د بچو به مې څوک ذمهوار وي او دارنګې د قرض به مې ذمهوار وي نو دې صفوان ابن امیه چې سوچ وکړه چې دا خو یو ښه موقع ده نو ده ته یې ویلې چې د دې دواړو خبرو دې زه ذمهوار یم مال الله دونه پیسې راکړي دي چې ستا بچي به ډېر ښایسته ژوند تېروي زه به د هغوی هر لحاظ څه خیر خبره لم دویم دا چې به تا کم قرضونه دي او قرضونه دې ما ته ټول ذکر کا زه به یې دله خلاص کړم هغوی ویل چې بس ما خو همدغه ارمان و خو ورته وایي چې ګوره د دې خبرې نه به یو ته خبرې او یو زه بل چاته به دې راز نه وي هغه ویل صحیح ده کور ته راغی ډېر په تبه کې دي ښځې د وجې سورلی مرلی راله تیاره کړه او زما توره چې د هغې له تیری کړه لږه او زهر پې ومږه زهر هغه توره کې یو له زهر پې ومږل او سورلی یې له تیاره کړه او غاړې ته یې توره واچوله او سیده روان شه مدینې ته اوس دی په دې نیت روان دی چې زه د الله نبي قتل کم مدینه کې یو ځای بل ځای وکته آخر خبر شه مسجد نبوي کې ناست نو د مسجد نبوي نه بار سورلی ودروله او د الله نبي طرف ته را روان شه عمر رضی الله عنه ویل عمر دا رزیله ډېر ضرري انسان چې د مسلمانانو جاسوسین هم کړي موږ له ډېرې تکلیفونه م را کړي دا چې را روان دی نو د څه اراده خرابه کاري نو زر د نبي علیه السلام نه ملګري راتاو شو چې ده ته کوم ضرر ورنه کړي نو کله چې را نږدې شو عمر رضی الله عنه کلک ونیو چې وینې ویلې د الله نبي د ده اراده ما ته ښه نه کاري نو نبی صلی الله علیه وسلم ویلې را پرېږده نو هغه را نږدې شه ورته وایي نور هم را نږدې شه عمر رضی الله عنه ورته وایي ته لږ اخوا شه وایي څنګه راغلی ای عمیره وایي دا ستا په قیدینو کې زما بچی دی نو ما به یې احسان وکړه دا بچی راسه پرېږده نو د الله نبي ورته دا توره یې څنګه اچولې نو دوی وایي چې زموږ د تورې تېروالی خو بدر کې مات شوی دی تاسو خو زموږ تورې په څه کړي دي یعنې موږ به د دې نه وروسته تاسو باندې څه اراده ولرو نو د الله نبي ورته وایي چې رښتیا وایي همدغه خبره ده چې صرف خپل بچي پسې راغلی یم نو د الله نبي ورته وایي چې ای عمیره د حاتم په خوا کې چې تاو صفوان ابن امیه کېناستی او د بدر د هغه
وجلې شو خلکو تذکره مو کړه او د هغې نه وروسته ته وویل چې کاش چې زما د اهل عیال او د قرض څوک ذموار وي نو ما به د نبي صلی الله علیه وسلم قتل کړی وی او صفوان بن امیه تا د ټوله ذمهداري واخیسته آیا دا خبره دروغ ده نو دا لږ ساعت غلی او حیران شه او بیا یې ویلې چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله زه ګویي کوم چې الله یو ذات دی او محمد د الله بنده دی او رسول دی ویل ای د الله نبی موږ به مکه کې ستا خلاف کوو تا به ویل چې وحی راځي موږ ویل کېدی چې بل څوک یې ورته کوي مختلفې پروګنډې به هم کولې لیکن په دغه ځای کې زما او د صفوان نه بغیر بل یو مخلوق هېڅ څوک هم نه و معلومیږي چې هغه رب العالمین چې د عرش د پاسه دی هغه تا ته وحی رالیږي او ته یقیني پیغمبر یې الله ورته اسلام نصیب داسې شخصیت دی جوړ شو سبحان الله چې عمر رضی الله عنه به ویل چې عمر ماته د خپل بچي نه زیات محبوب دی نو کله کله یو سړی په یو غلطه اراده راغلی لیکن لږ شی خیر نابت پکې دی الله ورته اسلام ور نصیب کړي الله پاک هغه ته هدایت